عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. دا نبی علیہ السلام دا سیرت پاک پا بیاناتو کے میں داغی دا معراج خبر دا تشورو کرے وا او 13 جمعہ میں دا بیت المقدس پوری داغوی تلل او داغی متعلق جس ضروری مسائل وغیرہ بیان کرل. بیت المقدس نا چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باروت نو بیا دغه ځای پورې سفر په براقو واپس دغه ځای نه بره تلل په پوړۍ ختلی دی. زمونږ په دې وطن کې بعضې خلکو په دې کورونو کې یو نقشه جوړه کړي او په هغې یې د براق تصویر ورکړي. ډېرو تصویرونو دینو کې خلکو لګولي کور کې د براق یعنې د یو اس تصویر یې ورکړي او د ښځې شکل یې ولا خشته جوړ کړي او وزر یې ولا جوړې کړي. دا ډېر لوی جرم دی. ګورې که چا کره هم دغه تصویر دا د نن نه پس لرکې ویشلوی یو خو تصویر د زیروح دا ګناه ده. د زیروح تصویر دا ګناه ده. یو دویم دا دی چې هغې ته تو ګوره نو د هغې شکل د یو خشته ښکلې جینۍ جوړ کړی دی نو دا د پیغمبر څونه بې ادبي ده. اب په جینۍ سورو عیاذا بالله الله دې امن نصیب کی. په داسې است چې د هغې شکل د ښکلې جینۍ وي خشته جینۍ مخ نو پیغمبر مبارک به په داسې شي سورېږي. دا د شریعت خلاف. هغو تاسو ته ما ویلي عام څاروي و د اس نه راکوټې او د قچر نه لږ اوچت و دقسې عام شکل د اس مخ د اس غوږونه د اس وزرې مزرې نه وي چې ګنې وزرې وي هغې له یې وزرې جوړې کړې او شکل دا دغې جوړ کړي دا جینۍ. دا د پیغمبر په شان کې انتهایی بې ادبي ده. لوی هتک دی. دا تصویر کور کې ساتل ډېر لوی جرم دی او چې چام ساتلي کور به یې غرق او تباه شي بې برکته به شي. دا بلکل مه ساتئ په کور کې. یو بنګ بعضې خلکو په کورونو کې مخکې ورځو کې یو ځای کې چا دعوت کړی چې ورننوتم نو یو پوسټر لګېدلی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر نشان یې پکې ورکړی. غټ قبر و د پاسه پې غلاف پروت و او ورته یې لیکلي و قبر د نبي علیه السلام. دا دروغ دی. ګورې د حضور پاک د قبر نقشاړو چا سره هم نشته حتی کې د سعودي باچا سره هم نشته او نه د پیغمبر مبارک قبر پوخ دی. هغه په کوټه کې دننه 3 قبرونه دي. یو د رسول الله مبارک یو د حضرت ابوبکر صدیق او یو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما. کچه قبرونه دي. کوم صحابه او کوم تابعین چې رستو لیدلی دي نو کچه قبرونه او نریکانې پې د پاسه پراته دي او غټ دیوال ته غیر چاپېره تاو دی مضبوط او بره پې د پاسه غټ ګمبد دی. نو هغه د هغې ته چاته پته هم نه لګي سوړه پکې نشته. د ګوتې د قچۍ ګوتې برابر سوړه پکې نشته. دا چې کوم د بار نه بادشان ورشي نو دا د دغه دیوال نه بار بیا لږ ځای دی او د هغې نه بار یو جنګله ده نو د هغه جنګلې نه دننه ورشي خو د دیوال نه بار ولاړي. دیوال کې دننه د ګوتې برابر سوري نشته. هېڅ چاته هم پته نشته چې د قبرونو دننه مبارکو څه پوزیشن دی. نو پیغمبر مبارک خو د پوخ قبر نه منع کړی ده. هغه خو په قبر د ګمبد جوړولو نه منع کړی ده. که ته وایې چې دا ګمبد ولې جوړ دی نو دا د پیغمبر مبارک د قبر نه وروستو په ابادي نه ده شوې د مخکې نه په کوټه کې دفن دی. دا نه چې ګنې د قبر د پاسه یې کوټه جوړه کړې ده. هغه د عایشې بیبي کوټه کې دفن دی نو د مخکې نه کوټه وه. په قبر کوټه نه ده جوړه د مخکې نه کوټه وه هغې کې دفن دی. اوله ابو بکر صدیق او فرمایل وی پیغمبر د حضور پاک نو ریدلی چې الله پاک د پیغمبر د پاره کم دی نه 100 باسی دی ولا خوخ کړي هم دلته به دفن کو.
نو مخکې نه په کوټه مخکې نه موجود وه وروستو پې کوټه نه ده جوړه او ګمبد خو پې وروستو د ترکو زمانه کې جوړ شوی دی د صحابو زمانه کې ګمبد نو د تابعینو زمانه کې ګمبد نو دا پې وروستو د ترکو یو بادشاه تېر شوی دی ګمبد جوړ کړ صرف په دې خیال چې ګمبد باندې اوبه نه ودرېږي اوبه به ترې نیغې ساسي لکه نور چت باندې خو اوبه ودرېږي دا خو اوس پاخه چتونه راغلي دغه زمانه کې دا پاخه چتونه نو په ګمبد اوبه نه ودرېږي او دې دپاره چې د لرې ځای نه نمایان او ښکاري چې دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه روضه نو یو دغه تصویرونه که دام چا کوي چې دا د حضور کقه هسې تاسو نه تپوس کوم چې دا قبر دا فوټو د بل چا دی دا خو د حضور پاک نه ښکاره خبره ده او د بل چا دی او ته دا د رسول الله مبارک قبر دی نو بل یو عام سړي ته د پیغمبر نسبت کې د قبر لاندې بل څوک پروت دی او ته دا د حضور پاک قبر دی لاندې حضور پاک پروت دی نو امتی ته پیغمبر ویل څونه لوی جرم او ګناه نو دا بالکل دا تصویرونه په کور کې مه ساتئ دا د ګناه تصویرونه دي بهر کې زه خو واقعاتو کې ته مسایل هم بیانوم ورسره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه ځای نه په پوړی به راوخت پوړی کوم ځای وه د جنت نه یې والا راوړی وه پوړی او ورته یې ودروله او حضور پاک د بیت المقدس نه په پوړی روان شو خو داسې پوړی نه لکه زمونږ نبی علیه السلام فرمایي چې کوم ځای به مې نظر لګېده هلته به مې لاس رسېده لاس به مې اچو او خپه مبارکه به مې هلته رسوله حضرت جبریل ورسره دی نو په هغه پوړی باندې بر اسمان ته وخت چې اسمان ته وخت اسمان کې دروازې دي نو حضرت جبریل علیہ السلام د اسمان دروازه وډبوله نو د دننه نه آواز راغی من څوک دی وی انا جبریل زه جبریل یم وګورئ نن یوازې نه یم ښه نن را سره یو ډېر عظیمه هستي ده څوک دی در سره محمد دی صلی الله علیه وسلم نو هغه در باندې تپوس کوي چې په خپله راغلی دی که بللی شوی دی په خپله راغلی دی او که بللی شوی دی نو جبریل ورته وی علیه السلام وی نه الله بللی دی الله غوښتی دی دوه خبرې شوې یو میلمه په خپله راشي دا هم د قدر انساني یو دا چې زه پسې څوک ولیږم چې راشه د ده بیا ډېره لویه مرتبه نو قد بعث الیه د پسې لیږل شوي دي د پسې الله لیږلی ما نو راغلی دی نو هغه فرشتې ورته دروازه کولاو کړو مرحبا وویلی شو چې رسول الله مبارک براوخت نو په لومبي اسمان کې د حضرت آدم علیه السلام سره ملاقات شو آدم علیه السلام ناست دی ملاقات شو نو آدم علیه السلام سره جبریل علیه السلام لاول تعارف وکړ دا ستا بچی دی محمد نوم دی صلی الله علیه وسلم او هغه ته وایي دا ستا نیکه دی آدم علیه السلام نو اوتی مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح چې کم دماغ کشته بچی دی زما ښکلي دینداره بچی او زما په بچو کې پیغمبر بچی دی نو هغه ته مرحبا هرکلی دی وي ستړي مشي په خیرالی چې ورته وایي هغه ستړي مشي په خیرالی وشو نبی علیہ السلام مبارک فرمایل چې آدم علیہ السلام سره ملاقات په لومبي اسمان کې وشو نو چې مې وکتل نو ښي طرف ته یو لویه ډله ورته ناسته وه او ګس طرف ته هم لویه ډله ناسته وه نو چې ښي طرف ته ډلې به یې وکتل نو وبې خندل خوشحاله به شو او چې ګس طرف ته ډلې ته به یې وکتل نو به یې ژړل نو ما تپوس وکړه دا څوک دی نو جبریل علیه السلام مې دا ښي طرف ته د هغه بچي دی چې جنت ته به ځي دا د هغې روحونه خدای دې لږ سات لره ټول عمر له نه د آدم علیه السلام هم دغه وخت کې دی لږ سات له الله پاک د ده روح راوستی دی نو علمات محققین لیکي چې دا د پیغمبرانو روحونه او روح له خدای شکل ورکوي نو هلته دا پیغمبران په بیت المقدس کې ولیدلی کې آدم علیه السلام او مونځ یې ورپسې وکړ او موسی علیه السلام مې په قبر کې هم لیدی دی په روان ومه نو موسی علیه السلام مې قبر کې ولید چې مونځ یې کوه ځکه تاسو ته ما تېره جمعه ویلي چې د موسی علیه السلام بیت المقدس فلسطین علاقه کې دفن دی او په دغه علاقه هم رسول الله مبارک بوتلی و 2 رکعته نفل یې کړي تېره جمعه مې ویلي اوس آدم علیه السلام ښي طرف ته د هغه روحونه د هغه بچو دي چې جنت ته ځي نو چې دی ورته وګوري خوشحاله شي وخاندي او ګس طرف ته د هغه بچو روحونه دي د هغې شکلونه دي چې به دوزخ له دي نو چې دی وګوري وجاړي نو دا روڼو سړی په بچو خفه کېږي که نه خو دا دی لږ ساعت کې ټول عمر نه
اوس آدم علیه السلام سره ولی پیغمبران خو ډیر دي نو آدم علیه السلام پکې ولی په لومبي اسمان کې ولیدی شو نو علامه محمد ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه سیرت مصطفیٰ کې لیکلی دی وی دې کې دې ته اشارت دی چې څنګه آدم علیه السلام د اسمان نه دنیا ته هجرت وکړ نو ته به هم هجرت کې هغه هم هجرت کړی دی خو هغه د جنت نه کړی دی دنیا ته او ته به د مکې نه کې مدینې منورې ته ته به دا هجرت کې نمبر 1 اله هغه د جنت نه او که مقام د جنت ده مکه نه غټ جنت بل کم دی بیت الله دی پکې مقام ابراهیم دی پکې زمزم دی پکې طواف حج عمره ده پکې نو د مکې عبادت د جنت ذریعه ده او بیا ته مدینې ته دی نو آدم علیه السلام دنیا ته راغی نو خلافت خدای ورکړ بادشاهي نو طالب هم په مدینه کې خدای بادشاهي درکوي او آدم علیه السلام خو ټیک د جنت نه راغی نو کاړه وو لیکن خدای ورته په دنیا کې غټه خوشحالي ورکړي بچي خدای ورکړل پیغمبري خدای ورکړه د پیغمبره کار په دنیا کې شروع کو او خلیفۃ الله فی الارض په مقدس مکه د خدای خلیفہ نو تبم مکه مدینه منوره ته دی ظاهری خلق تکلیف تا والله به خوشحالي درکای بل د جنت مکه ده مدینه منورم د جنت مکه ده ریاض الجنه یو خاص ځای دی پکې التبستا خلافتی او پیغمبري به خوريږي دې خبره ته اشاره شو دا غزنه برا بیا او ختمه دویم اسمان تا په دویم اسمان کې بیا دربان او تپوس کوي سوکه ماوی جبریل ما معک سوک در سره دی محمد دی صلی الله علیه وسلم هغه هټوري پیژنې کنه هل بعث الیه پخپل راغلی دی او کرا بلل شوی دی نه را بلل شوی دی پخپل چته راغلی دی الله غوښته دی ماشاءالله دروازه کولاو شو چې بر اوختو نو د عیسی او د یحیی علیهم السلام سره ملاقات وشو د ترور بچی دی اصل کې د ترور بچی داسې نږدې نه دی لږ لرې دی د عیسی علیه السلام مور حضرت مریم دا د عیسی د یحیی علیه السلام د ترور لور وه نو دی د ترور د لور زوی دی عیسی علیه السلام هغې سره ملاقات وشو هغې سره هغې ورته څه وایي مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح چې کم زمونږ ډېر ښه ډېر ښکلی او ډېر نیک رور دی چې محمد نوم دی صلی الله علیه وسلم هغه ته په خیر مونږ پښتو کې وایو که نه په خیر هغې مرحبا هر کلی دی ورته ملاقات هغې سره وشو اوس دا دوه پیغمبران ولی ولیدل نور پیغمبران خو ډېر دي دې کې وایي دې ته اشارت دی چې عیسی علیه السلام نه پس بل پیغمبر بستا او داغه په میانس کې نه راځي بس د عیسی علیه السلام نه پس تا پورې بل پیغمبر نه دی تیر شوی نو ستا نه پس پم تر قیامته پورې بل پیغمبر نه راځي او دا عیسی علیه السلام به راکوزېږي ستا امت له به راځي او دجال به وجني دجال غوندې شی به وجني او بیا خنزیر به لالی او ختمی به او ستا د امت په قواعدو په اصولو به عمل کوي دې ته اشارت شو چې تو دې نږدې یې ګورې تا نه مخکې دی ستا نه پس د پسې بل پیغمبر نه دی تېر شوی نو ستا نه پس به بل پیغمبر نه راځي دی چې راځي نو دی به ستا نه پس ستا په شریعت عمل کوي دا به نوی پیغمبر نه او یحیی علیه السلام یې ولې ولیده یحیی علیه السلام د یو یهودي بادشاه پې ظلم وکړه حضرت یحیی علیه السلام یو ډېر یهودي بادشاه پې ظلم وکړه نو په تا به هم یو ظالمان ظلمونه به کوي او زیاتی به کوي خو یحیی علیه السلام خو شهید که اخو په شهادت الله للعب او رسول الله مبارک تم د دې خبر اشارت دی چې تا به هم د یهودیانو د زهرو د وجې یو شهادت ته راځي رسول الله مبارک چې کله وفات کېده نو په خیبر کې یو یهودانې ښځې زهر ورکړي نو رسول الله مبارک وفرمایل وی د هغې زهر و اثر په دې مرۍ کې محسوسومه هم د نبوت او د رسالت مرګ شو هم پکې د شهادت یو شایبه یو ټک پکې راغی چې هغه مرتبه هم حاصله شي بیا چې کله دریم اسمان ته وخته هم اقصې دربان سره خبرې اترې وشوې نو هلته کې د حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی ډېر ښکلی و یوسف علیه السلام وی د ټول دنیا د مخلوقو نیم حسن هغه له الله ورکړی دومره ښایسته و مزیدار هغه سره مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح هغه سره ملاقات شو زما ډېر ښایسته او ښکلی او صالح رور هغه او پیغمبر ته دی هر کلی وي سره ملاقات شو دا ولې پیغمبران خو ډېر دي دلته یوسف علیه السلام سره ولې شو دې کې دې خبرې ته اشارت دی چې یوسف علیه السلام سره خورونو ظلم وکړو زیاتې وکړه هغه نه شو برداشت کولی رونو برداشت نه که کوی ته وغورځاو رونو برداشت نه که ظلم یې ورسره وکړو لیکن هغه رونه رستو رالل او معافي ته یې غوښته تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين رونه رالل او یوسف علیه السلام ته زمونږ د قسم د الله په ذات دي چې تا له خدای په موږ ډېر لوی فضیلت راکړی دی ته په موږ ډېر غوره خو بس موږ غلطي کړې ده نو دقه رنګې تا سره به خپل قوم ظلم کوي زیاتې به کوي مقابله به در سره کوي اختلاف به در سره ساتي عمدارونه او تربوران به د اخره کې راځي او ستا خپله به راځي او سلامي کېږي به دی او مقصې وشوه د رسول الله مبارک دوه رشته دارانو عبدالله ابن ابي امیه او یو دی ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب د هجرت پس د فتح د مکې په سفر کې دواړه رالل پیغمبر علیه السلام له حضور پاک نه معاف کول او دا دواړه هغه چې رسول الله مبارک وله دعاګانې به کولې یو یې د ترور زوی دی او بل یې د تره زوی دی او د ماشوموالي د نبي علیه السلام ملګري د لوبو ملګري او د خړپوسو ملګري یو نو داسې ملګري د بنده نه بیا چېرته د سترګو نه وځي نو نبي علیه السلام به د الله نه سوال کو یا خدایا دا یو مې د ترور زوی دی او بل مې د تره زوی دی ربه دا خو مسلمانان که ربه دا مسلمانان که دوی له جړاګانې کړي دي د الله په دربار کې عبدالله ابن ابي امیه او ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب قسمت کی ایمان هغې پورې نو چې د مکې د فتح په سفر راته سن 8 هجري کې نو دا دواړه رالل اسلام له مسلمانېږي نو صحابه دومره خوشحاله و چې زیري روان دي نبي علیه السلام له چې زیري ورکړو چې تا چاله جړاګانې کړي دي او چاله دعاګانې دي غوښتي دي را روان دي مسلمانېږي رالل نبي علیه السلام ته مبارک صاحب ابشر خوشحاله شه مبارک ولې استاد دوه تره زوی او ترور زوی چې تا وله ټول عمر دعاګانې او جړاګانې کړي را روان دي مسلمانېږي بس حضور پاک جوش کې راغی وی پام کوه چې ما ته نږدې نه شي د دوی اسلام نه قبلېږي ایمان نه قبلېږي صحابه حیران شو اوسه پورې خو دعاګانې کولې وی نه 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 را نه شي ګورې د دې ایمان نه قبلېږي او جوش کې راغی رسول چې پیغمبر مبارک به غصه شو حضرت عمر غوندې انسان بیا نه شوټینګېدی اوس یې ته څوک نه شوټینګېدی غصه به الله له کوله ځان نه ده کړې هلته هغوی ته چا وایي هغې وی بس که هر څه کېږي خو موږ دړه نه ایمان قبول کړی دی بس موږ که وجنې او که پرېږدي او که نه پرېږدي سپارشونه شروع شو پیغمبر مبارک خوند نه کوي حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها دا یو پکې د هغې ورور د عبدالله هغې ورته ویې داسې کار وکړې چې پیغمبر مبارک له ورشئ دی رالل بیا هم کار ونه شو وایي دا ضرورت یو شیخ یې مه ورته ووایه او ام سلمې غوندې ام المؤمنین سپارش وکړه وایي د الله رسوله پردي دې معاف کړل او خپل نه معاف کړې په پردو دې رحم وکړو په خپلو نه کې وی ام سلمې ولې نه معاف کوم وی دا یو چې دی د ما پسې شعرونه جوړ کړي دي او هغې په دنیا کې خواره کړي دي او د ما بدې ویلې نن عرب او عجم لګیا دی هغه شعرونه وي او د ما سپکې پکې وي نو زما د ذات خبره نه ده د خدای پیغمبر یم د خدای پیغمبر سپکې کړی او دې بل ته مې وي چې ارورې تا ته پته نه چې د رښتونې یم ما چې د دروغ ویلي دي ته نه خبر چې د خدای پیغمبر یم وی دې ما ته څه وایي وی دا ما ته وایي چې دا خو لا دا دي که نه که د اسمان نه خدای پاک د ما په نوم خط راولېږي خطه او په هغې کې لیکلي چې دا د ما پیغمبر د ایمان پرې راوړه بیا هم نه راوړم وی دا ما د خدای بېزتي کړې سلمې مه وایه سپارش مه کوه ما دوی له څومره جړاګانې کړي دي څومره دعاګانې مې کړي او دوی ما سره دا لوبې کړي دوی دواړو ته ام سلمې رضی الله تعالی عنها چل وښو وی ورشئ حضور پاک مخامخ ډېر نرم دله دی
حیاناک انسان دی ډېره زیاته ورته کښېنئ او یو ایت ته تخیم دا ورته ووایه دا ووایه یوسف علیه السلام چې وروڼو ته کله مخامخ شو او وروڼو څه ویلي هغه ووایه دقه دی تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین زمونږ د قسم په خدای وي ای یوسفه چې تا له خدای په مونږ فضیلت او بهتري درکړې ده مونږ منو بس ته سپومې مونږ ستوري تنور مونږ ستوري بالکل رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين یوسف علیه السلام شمس و قمر نم لوی دی منو مونږ بس دا ورته ووایه چې دوی سنګرال رسول الله مبارک ته مخ واړه دی بل طرف ته کېناستل داسې د مخ مبارک واړه دی بل خوا کېناستل بل طرف ته مخ واړه هغې وی تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین اقې وی تا له خدای په مونږ ډېر لوی فضیلت راکړی مونږ اوسه پورې چې څه کړې مونږ غلطي کړې او چې دی وی رحمت محمدي په جوش کې راغی صلی الله علیه وسلم او اصل رحمت خداوندی په جوش کې راغی پیغمبر مبارک خو به د الله نه بغیر څه کار نشو کولی د الله رحم جوش کې راغی د پیغمبر له کې رحم واچو رحمت مصطفوي دا ځان له موضوع ده چې پیغمبر مبارک کې خدای څونه رحم پیدا کړو نو سوی ورته هغه وی چې یوسف علیه السلام خپل وروڼو ته ویلو لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم یوسف علیه السلام وروڼو ته وی زه د ماره طرف نه تاسو باندې ملامتیا نشته اس ملامتیا سوچ مه کوئ خدای مو بخا نو چې دوی دا وی نو رسول الله مبارک حق د یوسف علیه السلام ټکې وی لا تثریب علیکم اليوم الله مو بخا زه ملامتیا ختم نشته د یوسف علیه السلام سره ملاقات کې دې نقطې ته اشارت دی یوسف علیه السلام بر څلورم اسمان ته چې کله وخت همقسې خبرې اترې وشوې نو د حضرت ادریس علیه السلام سره ملاقات وشو هغه سره ملاقات کې څه غرض ادریس علیه السلام کې خدای د یهودي بادشاه نه بچ کړو دې کې اشاره شوې تا به هم خدای د یهودي بادشاه نه بچ کړي یهودیانو بچ کړل او دې ته اشارت ته چې ادریس علیه السلام له خدای لوړه مرتبه ورکړې ده ورفعناه مکانا علیا لویه مرتبه الله تعالی به خدای مرتبه درکړي او بیا چې کله بل اسمان ته وختل شپږم پنځم اسمان ته نو هلته د هارون علیه السلام سره ملاقات وشو دې کې څه فلسفه وه د هارون علیه السلام ملاقات هارون علیه السلام د سامري سره مقابله راغلی او هارون علیه السلام چې کله موسی علیه السلام تور ته لاړ د الله پاک ملاقات له کوه تور ته د چې کوه تور ته بره ختم 7 کیلومیټر مزل دی د ځمکې نه بره 7 زه حیران وم چې خدای څنګه وختم 7 کیلومیټره مزل د انیس احمد او میریدار شاه او یو بل ملګری طاهر حفیظ صاحب د لاهور دا راسره شپه مو په بره جومات کې وکړه یو یخني وه بل شا باران و څاڅکي به پر شروع شو بیا به ودرېد بل شان یخني وه او چې بره وختو لویم 7 کیلومیټره ځمکې نه مزل او ټول په ګټو کې مزل دی لکه داسې پوړی هم نه دي د ګټو پوړی دي او چې بره وختو نیمه شپه ده پېشمني نه لږ مخکې وقیم دی جومات ته وختو بس ایله جانمازونه په ځان راواچول په جومات کې بیا د انډونیشیا یو وفد هم د شپې راغی هم پکې بیا مونځ کوو ما د انیس احمد ته ویم بچې او 10 سره به څه کوو د خو مصیبت دی او 10 لکه هم خوا لاړ شو د ما ته وی دی جومات کې یو ډرم د اوبو پروت و او هغې سره یو پلاستیکي کاسه غوندې وه وی بس همدلته چارهدام وکړه هغې کې هم چارهدام وکړو جمع ما ورکړه مونځ هم وکړو مانځه نه پس چې لږ رڼا ولګېده بار راووتو نو د جومات نه لږ یو سایډ ته ګس طرف ته یو سایډ ته د جومات لاندې هغه غار دی چې کوم ځای کې موسی علیه السلام 40 دن الله ته چله تېره کړې ده موږ دا خیال وه غار ته به لاندې کوز شو نو موږ به پکې 2 رکاته وکړو نو ټول د خاورو ډک د سګرټو کوکې پکې پرتې وې د مانځه انتظام پکې نه شو کېده نیمه حصه د جومات لاندې ده او نیمه حصه د جومات نه بار ده ممکن ده د جومات جوړو کېدی شي دا هغه وخت کې به شکل بل شان زمانه پکې ډېره تېره ده هغه غار کې موسی علیه السلام
عجیب غار ده خوا کې وسره د عیسایانو عبادت خانه ده دا خو زمونږ جومات اخوا د عیسایانو عبادت خانه بره پې صلیب لګېدلی نو موسی علیه السلام چې د کوه طور ته لاړه نو دلته هارون علیه السلام سامري سپیره بچي د سرو زرو نه خښې جوړ کړې او د جبریل علیه السلام د اصدق په خاوره پکې چولې و نو هغې سره هغه چغې جوړې کړلې اوازونه یې کول نو بس قوم بني اسرائیلو د سخي عبادت شروع کړ اگر ډېر منې کړل خو نه منې کېدل چې موسی علیه السلام راغی د سخي عبادت شروع دی او دې سامري به وی موسی تللی دی خدای له او خدای دلته راغلی دی عیاذا بالله عیاذا بالله بس راغی موسی علیه السلام غصه او هارون علیه السلام یې کلک رونیوه سر نه او ګیرې نه یې رونیوه وی زه لاړم هلته قوم د نه کم خوا لاړ گمراهان شو یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی زما سر او ګیره پرېږده و ما خپل وس کړی دی غصه و بالکل تختې مې یو طرف ته وغورځولې کېښودې او بیا یې راواغېشت هغه سخې ویسوځه او دا د خدای دې ورته ټینګ شي او سامري ته یې وی چې ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس نن نه پس ستا سزا داره چې په تا به خارخ لګي څوک به ګوتې نشي دروړی هغه به بلا مې ما د ګورې ګوتې راونړې تباه و برباد شو قوم یې بیا بوته الله د ملاقات له وی چې داسې اوس چېرته کېږي داسې نه کېږي زمونږ د پیغمبر عجیبه برکات دي که یو سړی مرتد شي او کافر شي او توبه وباسي د سچه بیا خدای معاف کوي او هغې مرتد شو سزا یې څه وه فاقتلوا انفسکم ځان به وجنئ هغې توبه په دې نه وه د مرتد چې توبه به وباسې معاف به شي بس اوهو دا به سنګ یو بل ځان به سنګ وجنو تورې راوالی چل درته ښیم ایو پوه شو چې غلطي وشوه الله ورید راښکته کړه چې یو بل نینې په یو بل باندې شروع کړې په یو بل یې په تورو شروع کړه چې کومو خلکو هغه د سخي عبادت کړی 70,000 په یو منټ کې په یو لږ ټیم کې لاړل ختم شو الله ورته ښایي چې د هارون علیه السلام په مقابله کې قوم شرک کړی دی خو فتح او کامیابي د هارون شوه سامري لاړ دقه رنګې ستا په مقابله کې ابوجهل او عتبه او امیه به شرک کوي تکلیف به رتی خو دقسې به دوی خدای تباه او برباد کړي هماغسې وشو او چې بره شپږم اسمان ته وخت د حضرت موسی علیه السلام سره ملاقات وشو هغه سلام کلام وشو دې کې څه غرض دی د موسی علیه السلام موسی علیه السلام جهاد کړی تب هم جهاد کې موسی علیه السلام مقابله کې فرعون خدای هلاک کو ستا چې څوک دشمنی اب هم خدای پاک هلاک کوي او چې بره بیا وخته نو په اووم اسمان کې د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشي مرحبا بالابن صالح والنبی آل ام ورته وایي بچې په خیر ښکلی پیغمبر په خیر رسول الله مبارک و ابراهیم علیه السلام زما په شان دی زه د هغه په شان شکل کې برابر او ابراهیم علیه السلام بیت المعمور ته ډډه والی و په اووم اسمان کې یو کوټه ده او دغه بیت المعمور کې فرشتې د الله دانه او یا زره فرشتې ورننوځي او چې کومه یو ځل ننوتې را قیامته پورې نمبر به رانشي دومره ډېرې هغې ته یې ډډه والی وه اشارت دې ته دی چې دې بیت الله ته به ته مو یو وخت ډډه وې او ستا امت به راځي او دې بیت الله ته به رانوځي که خیر انشاءالله العظیم بیت المعمور سره یو اونه مې ولیدله چې د هغې جرړې په اووم اسمان کې وې او د هغې تنه او څانګې ډېرې زیاتې اوچتې تلې وې او په هغې رنګونه رالل دا رنګونه برېښنا او پړقار چې داسې حسن مې چېرته نه ولیدلې او د سرو زرو پتنګان پکې اوړېدل دا مې ولیدله بس دقه ځای جبریل علیه السلام پاتې شو زه بره نور نشم تللی ما ته اجازت نشته بره نور مخلوق دی نور عالم دی هغه د لاندې نشي راتلی هغوی ته د لاندې اجازت نشته او د مات او د نورو فرشتو ته د بره اجازت نشته دا یو حد فاصل اوس که ته دی نو تاله به بندوبست دی دی نه وشي ته به لاړ شي خو بره خلک دلته نشي راتلی موږ بره نشو تلی حالانکه جبریل علیه السلام له الله څونه طاقت ورکړی
نو د شنیل د شنیل شین شنیل رفرف ورته وایي د شین شنیل یو اعلی ګدی وه قیمتي د شین شنیل ګدی وه هغه رسول الله مبارک ته خوره کړه او په هغې کېناسته هغې سره بره لاړ چې بره لاړ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى دا نخي ولیدل شي بره لاړ وی چې بره لاړم نو د قلمانو کشار مې واورېده دا لوح محفوظ دی سدرة المنتهى نه بره دی د قلمانو کشار مې واورېده هغې کې دا تقدیرونه لیکلي کېږي دا به کېږي دا به کېږي دا به فرشتې لګیا دي محافظ خانه د مرکزي مین محافظ خانه چې ورته ویل کېږي مرکزي هلته داسې نه ده چې یو کوټه ده مونږ خو وایو کوټه ده لوی نظام دی صاحب د ټولې دنیا او د ټول مخلوق حساب کتاب او د مرګ او ژوند او رزق او ډوډۍ او خوراک او ژوند او حرکات هغې کې ټول اندراجات دي اکشار مې د قلمونو واورېد چې فرشتې لګیا دي د هغې نه بره لاړ د رب العالمین سره ملاقات وشو چې الله پاک سره ملاقات وشو یو په یو هېڅوک منځ کې نشته دا چې کوم بادشاه د بادشاه سره 1 to 1 ورته وي ملاقات وشي دا ډېر نږدې وي او ډېرې پټې خبرې کوي څوک ته نه خبرې الله سره هم دقسې ملاقات وشو د علماو په دې کې اختلاف دی عایشه صدیقه او عبدالله بن مسعود وی لیدل نه دي شوي او جماهیر څومره صحابه کرام چې د هغې وی لیدل هم شوي دي الله لیدل خو خبره اترې شوي دي مکالمه شوې ده نو چې سنګ ورسېده اوس به تحفه ورکوي که نه دا لی تحفه څوک چې مې ملاقات لدي ځان سره تحفه وړي تش نه دي څوک مشر لدي خامخا تحفه ډالۍ وړي نو رسول الله مبارک به څه تحفه ډالۍ وړي هغه به وړي چې الله سره نشته او هو الله سره نشته او بالکل مال خو الله سره شته دولت عزت عظمت لویي ښکلي صفتونه ټول الله سره شته څه به وړي الله پاک له التحیات لله والصلوات والطیبات دا تحفه ده عبادات بندگی الله بنده نه دی مالی بندگی جسمانی بندگی او د ژبې بندگی عاجزي الله سره نشته عاجزي الله عاجز نه دی الله عبادت نه کوي الله محمد وی ثنا کوي خو الله د چا عبادت نه کوي خپل صفت کوي عبادت عاجزي بندگی په سر په ځمکه لګول او بل ته سان ښکته کول دا د الله صفت نه دی د چا صفت دی د بنده او بندگانو کې رسول الله مبارک او دلته کې الله قرآن شریف کې فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده بعبده برسوله نه وایي اگر چې مرتبه د رسالت اشرفه ده ډېره لویه ده دلته وایي دا نه وایي چې ما خپل رسول بوتلی دی د شپې دا نه وایي ما خپل بنده بوتلی دی بندگی اصل شي شو چې چا کې مضبوطه بندگی وي هغه له رسالت میلاویږي پیغمبري چا کې بندگی نه رسالت نه میلاویږي د الله قرب او نزدېکت په بندګۍ میلاویږي الله دې مونږ کې د خپله بندگی پیدا کړي بندگی څه ته وایي عاجزي په کبر نه سر لګول په ځمکه کبر نه په ژبه الله یادول کبر نه مال کې د خدای سکول کبر نه لویي نه ځان پسې خپې راښکل نشته مټې وال نشته ګناه ده لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ځان پسې خپې په ځمکه مه راکاږه قسم دې که ډېرې مټې وي او ډېر ټوپونه وي اسمان ته سر نشي رسولی نه ځمکه شلولی شي موږ نن کبر غرق کړو کبر تباہ و برباد کړو کبر به نه کړي عاجزي به کړي بندګي به اختیار ہے الله تا ته وایي تندې دې په دا خاوره ولګوه ولې چې ته عاجزي وکړې رکوع که ټیټ شه قسم په خدای چې یو بادشاه یو ظالم درته وایي ټیټ شه نو بیا له ده که مجبوري وي وایي سوال نه پیدا کېږي په تندې ولګوه پوزه راکاږه چې مړ مې کوي چې پوزه درته را نه کاږه او موږ الله ته په پوزه راکاږو او په غوسه او په زیاتي نه په خوشحالۍ ورته راکاږو
موږ په دې فخر ګڼو فخر چې الله تا ته مو پوزه ولګوله فخر کو الله دا تندې به بغیر ستا رضات نه بل چاته نه لګي او تا ته به لګېږي او چې ته مال به م ورکوم چې ته جړا به م کوم چې ته د شپې به م پاسم او چې ته زه به تسبیحات هم ویم چې ته الله تا به نه خفه کوم زه ډېر ذلیل یم ډېر کمزور یم او ډېر عجز یم الله دې ته بندګي وایي هر وخت دا سوچ پیدا کول خدای ته چې کوم وخت غواړې ما وجلی شي ته چې کوم وخت غواړې ناصیتي بیدک الله زما سټوکې ستا لاس کې د پروردګاره دا به رسول الله مبارک فرمایل سټوکې زما ستا په لاس کې د پروردګاره زما قبضه ستا په قبضه قدرت کې د زما الله چې ته ونه غواړې قسم په خدای که لاس هم وړه چې ته ونه غواړې چې سترګه هم ونه رپو چې ته ونه غواړې چې قدم هم د ځای نه وانلم زما عزت خو الله ستا د مخه دی ټیک دا لکه کاغه تره عزت د چا د مخه دی ستا د مخه ژوند د چا د مخه دی ستا د مخه دی زما ډوډۍ خو ته راکې ما خو چې ته نیسې ورشه وګوره په چین کې کورونا وایرس راغلی دی ټول دنیا کې ډاکټر سره علاج نشته وایرس څه شی داسې چینجې دی داسې جراثیم دي چې په سترګو نه ښکاري په مشین به ښکاري علاج نه نشته چا سره پابندي ولګوله چین چې کومو علاقو کې کورونا وایرس دی یو خبل خمه دی دنیا ته مړه شو روانه ده ټوله دنیا پریشانه ده نن یورپ پریشانه دی چین ته جزونه امریکا او برطانیې بند کړل فرانس او اټلی بند کړل نو مت جزونه به نه لګي ولې دا دې خورا نشي الله خی چې ګورې زه کولی شم زما مقابله کې څوک نشي ودرېدلی موږ الله نه دا سوال هم کوو بعضې مسلمانان دي په چین کې سټوډنټان دي لکان جینکۍ دي غریبانان پریشانه دي ګیر دي الله دې د دغه وایرسونو محفوظ وساتي او الله دې دغه مسلمانان په خیر خپل وطن ته راولي او موږ دې خدای وساتي خدای پکړ دکړ دی یو ډینګې وایرس لا چا سره و مدایم چې الله زما هر څه ستا په قبضه کې دي الله زه ډېر کمزور ډېر عجز یم خدایه په دې الله خوشحالېږي ډېر مسکین یم الله فقیر یم الله زما عزت زما ذلت زما ژوند زما مرګ زما صحت او زما بیماری زما بچی زما نوسی ټول الله ستا په لاس کې دي ته غواړې خو هر څه به چې ته ونه غواړې هېڅ به نه زه به سر هم تا ته لګوم زما مال هم ستا په نوم ورکوم زه به ستا نه قربانېږم ستا د دین نه به قربانېږم الله زه ډېر عجز او کمزور یم الله دې ته بندګي وایي هلته څه وایي سبحان الذي اسرا بعبده نو پیغمبر مبارک چې کومه تحفه وړي څه شی دی بندګي الله دا تحفه مې راوړې او په دې الله خوشحالېږي نو چې دې سنګ ووي عبادت قولی د خولې عبادت د بدن عبادت د مال دا ټول تاله دي بل چاله نه دي ربا نو فورا الله پاک ورته سوي بلا سوي السلام عليك ايها النبي السلام عليك يا محمدنا صلى الله عليه وسلم لغور نبي لفظ ذكر ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك اے پیغمبر اے نبی او اے ډېر خوښ و حضور پاک او الله ول عزت کړی دی چاته په ټول قرآن کې الله پیغمبر مبارک ته په نامه آواز نه دی کړی ټول قرآن کې نه دی کړی یا ایها الرسول یا ایها النبی یا ایها المدثر یا ایها المزمل په نامه نور ته کړی دی یا موسی یا ابراهیم یا عیسی نور ته آواز یا آدم پیغمبر مبارک ته آواز نه دی کړی څه خواخې او خشتا سمینه او څه عزت دا تا ته ښایي لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا چې الله وي زه ورته په نامه آواز نه کوم ته به م ورته نه کوې په نامه به نه کوې بې ادبي به نه کوې رسول نبی وایه بهر کې نبی علیہ السلام سره دلته د ځان غم خو هم دی خو ورسره د خپل امت غم هم دی دلته د امت فکر دی څه وایي السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین نو بعضې مفسرین ولیکلي دي وایي دا نه ځان سره یو ځای کړي دی ګناهګاران ملګري کړل ځان سره په ما او زما په ګناهګار امت او زما په او ستا په بندګانو چې کوم ما امت کې دي نیکان په ټولو دی الله ستا سلامونه او برکتونه دا وشوه دا خبره نو رب العالمین یو درې تحفې وله ورکړې
درې تحفې یو 50 منځونه ولا ورکړل 50 منځونه ستا په امت فرض شو دا تو بندګي دی وې نو بدا بندګي کوي 50 منځونه او د سورۃ بقره اخیری 2 آیتونه آمن الرسول بما انزل الیک او لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا دوی ورکړل یو بل ټکی وي یو بل مواورا وستا امت کې چې کوم انسان شرک نه کی جنت ته بوزم دا ټیک تک څه غندونه ګونه کړي یو څو ډبه به دوزخ کې ورکوم خبر کې لک پاکوم جامه چې خیره نشي نو خلک وینا چې کله یې چي چې وېډه به په خوا به ته خلکو خټکوانه وی لکه ظفر لاره خټکوانه به وته اوس ماشین کې چي په خوا به خټکوانه وی ټیم کې به وب ګرمې کړې ټیم کې او صابون به ډکرې کې پکې وی واچو نو لاندې به اور بلو نو هغه صابون اوبو کې به بیا جامې ور واچولې او پکې خټ کېدې نو بیا به ته جامې راوستې نو په تخته به کې خو د نو صوباړې به سره نو د خدو به پاغه صوباړې غ جامې ډبولې هلکه دې مشرانو ته به یادې کړ ټول دې یاد نه ولې خې وډابای او خې په اور کې خټ کای په اوبو کې ګرمو کې نو چې نور ته بیا واچي بیا پیسری مو وای چورېګا چې دا جراثیم مراسم ختم شو نه غشي بیا اچي نو پلیت جامت ته نه چې اخیرا نو پلیت جنت ته نه ځي ښا پلیت نه ځي الته به دوزخ کې لګ ډبې را ډبې اسری مصری به پیوای جهنم کې خو یو ذل بزی خامخا رحم بکئی حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمای زب سفارش کوم گناه کبیره والا لبکو علماء بکئی شهیدان بکئی علماء بکئی شهیدان بکئی قاریان او حافظان بکئی نیکان او صالحان بکئی جنت ته بزي درې دا شو او نور سيزونه مولا ورکل یو د رمضان روزه ورکړه رمضان سره یو د رمضان روزه رمضان وروسته بیا فرض شوی دی خو مخکې نه ورته وروله جهاد یې ورته ورو دا به م راځي ښه امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا یې ورته وروله دغه درې خو خالي شو او دا نور به وروستو کېږي سره دا ځان سره نوټ کا دا به وي نو چې نبی علیه السلام مبارک څنګه راکوز شو نو موسی علیه السلام سره ملاقات وشو نو موسی علیه السلام ورته وایي اسې درکړل وي 50 منځونه وي امت ته طاقت نشي لرلی زما په امت دوی نه دي کړی تا بس 50 به څنګه کوي خو پیغمبر هم دومره خوشحاله و چې دا سوچ یې نو چې 50 به څنګه کوي او الله سره ملاقات وشو او الله سره بیا څنګه ملاقات ته ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى نزدې ملاقات قریبی ملاقات نو چې دومره نزدې ملاقات ته دونه خوشحالي ده نو او په دغه وخت کې سوچ کوي چې دا به کولی شي که نه غټه تحفه ده نو لاړ ښه الله نه سوال وکړه چې تخفیف درته وکړي نو بیا لاړ الله لږ تخفیف وکړه ښه د 15 کم شو بیا راغی بیا وی طاقت نه بیا به ته 15 کمېدل موسی علیه السلام به وې او ته وراته به اخره کې 15 پاتې شو موسی علیه السلام ته دام ډیر دی لاړ شي چې تخفیف وکړي وی د الله نه حیا راځي باقي حیا راځي خو چې وی حیا راځي حیا ډېر زبردست شي هغه د آواز راغی وی دی 15 انه لا يبدل القول لدي او ثواب مغه د 50 تو دی زبا 50 لیکم ته 15 کا زبا 50 لیکم الکه موسی علیہ السلام ولدا چل کو نو د پیغمبر په خپل امت مرحمي په نور باندې مرحمي او بل موسی علیہ السلام الله تبي ما تزان خایا دا عاشقانو دا خبره دی کړي سالکینو لیکل دا ما تزان خایا نو الله وتوی لن ترانی ما نشی لیدل نه الله ما ته بازار خې الته وسره خبرې وکړو شوق د لیدو پیدا شو په کوه تور کې ما ته بازار خې وی نشي طاقت دی نشتا وی نه الله ما ته بازار خې وی خدي غر تزان لک خیمه ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني که غر ټینګ شو تبم ټینګ شي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا چې غلط الله معمولی جلوه خو لغر ټوکړي شو او موسی سم بهوشه پریوت اگر منګولې ده کوه تور نه واپس کیږي جبل دکا وته وي ټوکړي پروت دی د سنډا او د چيله او د اتی په شانته او داسې واړه غټه تک کې تورې پرتی دي ټوکړي پروت دی نو موسی علیہ السلام خو هغه چې غر ته الله خپل تجلی وکړه جلک لیدل وکړه
نو ودېږه چې نبی علیہ السلام الله ته په کوم سترګو وګوري چې هغه سترګو ته خو وګورم که نه هلکه ګورې دا سالکین لیکي هغه ته وګورم نو واپس راغی جنتونه ولیدل دوزخونه ولیدل نو دا به بیا انشاءالله موقع وه آینده جمعه به درته وویل چې څه لیدي دي او د سفر کم اسرار او رموز او کم مقصد دي تشه قصه نه نو اب انشاءالله آینده جمعه کې بیانو دعا وکړئ الله موږ د نبی علیہ السلام تابعدار جوړ کړي خدای موږ ټول د رسول الله مبارک په نقش قدم روان الله د رسول الله مبارک د سنت او تابعداري نصیب کړي الله موږ د پیغمبر علیہ السلام د مخالفت نه وساتي الله د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر وبم نصیب کړي الله د هغې د مبارک جنډې لاندې جنت ته بوتلېږي او الله قبر کې چې موږ نه کوم سوالات کوي او په هغې کې د حضور پاک تپوس هم کوي الله هغه سوالاتو کې جوابونه راله ټیک توفیق راکړي الله موږ د پیغمبر مبارک د اختلاف نه وساتي دشمنۍ نه وساتي او د هغې په لاره او په طریقه باندې زموږ زندګي زموږ ژوند او زموږ مرګ سره د باله بچ او د رشته دارانو نصیب وګرځولي الله چې څومره بیماران دي روغ صحت او شفا ورکړي بعضې بیماران د ټلیفونونه کړي دي او بعضې دوستان دي ناجوړه دي په کورونو کې دلته کې زموږ یو بعضې ملګري مردان نه راغلي دي دعا وکړئ چې څومره بیماران دي الله شفا ورکړي الله روغ صحتونه نصیب وګرځولي نور حبیب اپریشن کړی زموږ دلته خدمت کې دلته جما سره کوم ملک ولاړي دوه کې چې الله ولا شفا ورکړي الله روغ صحت ورکړي خدای چې څومره بیماران دي زموږ یو مریض دی راغیم د اپریشن سے مسله دعا کې چې الله پاک ولا روغ صحت او عافیت ورکړي تاسو بیماران الله شفا ورکړي یو بل مریض زموږ دلته کې اسد صاحب داغه د غوګونو مسله دعا کې چې الله شفا ورکړي ټول بیماران الله شفا ورکړي روغ صحتونه ورکړي به اولاد الله اولاد ورکړي به اولاد اولاد ورکړي چا بچینه الله نارینه اولاد ورکړي د جمعه مبارک او ورځ دا الله نارینه اولاد ورکړي الله نارینه اولاد ورکړي الله روغ صحتونه راکړي خدایا چې څوک پریشان دي پریشانه په خوشحالو بدلې چاته څه پریشانی ده په خوشحالو بدل کړي چاته ټینشنونه دي ټینشنونه په خوشحالو بدل کړي الہ العالمین خدا موږ دعاګانې قبول کړي موږ د دنیا او د آخرت د فتنو نه وساتي الله د حاسدینو د حسد نه مو ساتي الله د بغضانو د بغضونو نه مو ساتي د سکیمرانو د سکیمونو نه مو ساتي د بد نظرو د بد نظرونو نه مو ساتي خدای د مخلوق د غوړ د شر نه مو ساتي الہ العالمین د خپل رحمتونو برکتونو باران نازل کړي خدای راغلي مسلمانان چې کوم لري لري ځای نه راغلي دي په یو قدم ولا اجر ورکړي ډېر میلمانه سوات یو ځای بل ځای نه راځي خدای ته ولا اجر برکت ورکړي کوم مسافر چې زموږ دا بیان ګوري یا اوري الله غوی لهم خیر او برکت ورکړي سفرونه احسان کې پریشانونه په امن او امان کې وساتي الله چې چاته څه مشکلات دي په خوشحالو بدل کړي کاروبار کې د چا نقصان دي برکتونه ورواچي د چا نوکرۍ نه د حلال او فراخ روزي ورکړي کوم لکانو تعلیمونه کړي الله په خو نمبر کامیاب کې او خدای د زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر واچي زموږ د دې محلو دا خلک چې دا کمالکان خدمت کوي د دې اجرو والا مرګري یا د دې لار والا دا د خدمت کې دعا کوي چې خدای پاک دوی له خیر او برکت عافیتونه او خوشحالۍ ورکړي او د دې جمعه زاړه مقتدیان چې کوم وفات دي هغې ته هم دعا کوي چې الله مغفرتونه نصیب کړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين